اسلام د عباداتو ډیر خیال ساتو. اوان تر دې پورې حضرت عائشہ صدیقه فرمای په دې میاشت کې به جناب رسول الله ډیر روزي نیولې، دونه په نورو کې نه نیولې. او بیا خاص کر د 15 شعبان د دې روزه به نیوله، د شپې به چې کم د تهجد او عبادت کاوه. دا د شعبان چې کم د نن دا 10 تاریخ دی او دا بل عام د انګریزي تاریخ دا 9 تاریخ دی. د 15 شعبان باندې به پیغمبر اسلام د ورځې روزه نیوله، د شپې به چې کم د تهجد کول. او حضرت عائشہ صدیقه تپوس کړو د الله پیغمبر دا ولې په دې شپه تر عبادت کې په دې ورځ باندې روزه نیسي؟ ول په دې باندې رزقونه تقسیمیږي، ورسره چې کم د خلکو چې کم هغه ډیټا د ملایکو ته هغه تقسیم کیږي چې په دې کال کې بدون خلک مړ کیږي دونه پیدا کیږي. نو زه غواړم چې زما نوم هم په روزهدارو کې ولیکل شي، د شپې په تهجد گزارو کې یا عبادت گزارو کې ولیکل شي. نو دا 15 نه خو به روزي نیول دا مکروه دي، منع دي، څوک به نه نیسي. لحاظ هغې نه مخکې په دې میاشت کې ډېر عبادتونه وکړئ. بیا بل کال ستاسو په عمر کې دا زندګي کې دا میاشت بیا راځي یا به نه راځي. دا د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه ده، پکې ډېر عبادت کاوه.